السلام علیکم ناظرین، زه تاسو میزبان سید زاهد جان دا وخت موجود یم په دیر کې. زه نن خپل تاسو ناظرین تاسو یو اهم د دیر چې کوم ثقافت او کوم روایات مخکې به دا و چې دلته به د دې چې کوم روایتي او ثقافتي څه شیزونه داسې وو په طور سوغات چې هغه به مشهور وو. په هغه کې زمونږ سپینه ټوپۍ وایټ کیپ چې ورته وایي هماغه چاقو فرنیچر او ډېر شیزونه نور وو. او نن تاسو یو یونیک شی چې هغه د خلکو د ذهنونو نه بالکل اوجل شوی دی. تقریبا 30-40 سال مخکې دا روایت چې کوم دلته به اخترې به وي، نور داسې قادیانې به وي، نور داسې پروګرامونه به، نو دلته به زمونږ د ماشومانو نه واله تر د نوجوانانو پورې په سر باندې ټوپۍ، چا به ګرمه ټوپۍ دا کوله، په کور چا به وایو، چا به سپینه ټوپۍ دا کوله. خو خاص کر نوجوانان چې به کوم وو هغې ته به تیلهداره ټوپۍ ویله، بالکل چې هغه داسې په نظر کې ښکاري لکه دا چې د سونې نه جوړوي. دې وخت کې زما سره موجود دی یو نوجوان او هغه دا ثقافت او دا روایت ډېر تازه کړي دي او ډېر مرپس و. نو د ده نه تپوس کوو، دا راته ووایه ستا نوم څه دی او ستا تعلق د کوم ځای کې سره دی، او دا چې کوم نن په طور دا تیلې ټوپۍ چې کوم موږ زموږ ثقافت دی بالکل سونه ښکاري، نو دا به د دې خپل شوق مطابق وای چیرې دا څنګه دی بیا تازه کړل، ځکه چې دا خو به د نن نه څو کاله مخکې وو. لاله زما نوم عیسی حسین دی او د چینار محلې سره تعلق ساتم شاو سره، او دا مخکې نن ډېر 40 کاله مخکې زمونږ زنانو په داسې جوړولې، او داسې لکه اختر چې به راتلون دا به د روژې نه مخکې د دې ملګرو ځان له تیارولې روژې دپاره، بیا به اختر دپاره، او دا ثقافت کوم دی ختم شوی دی. لاله زه د ډېر وخت نه بس دا زما شوق دی او دا ټوپۍ زه وایم چې دا واپس زه راولم د ملګرو سره، او په دې څومره ملګري دي د هغو په سرونو باندې وینو، نو دا ډېره مزه راکوي، ډېره مزه ده. بالکل ناظرین، زه دا خبره چې کومه ده دا ډېره مزه ورکوي، خو د دې جوړول چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی، او هغه زنانه چې کوم به دا جوړول هغه بالکل ختم شوي دي. نو د دې وجې نه د دې کاریګر چې ورته موږ کوم ویلی شو، خاص کر دا خواتین په کورونو کې به جوړول کې ډېر کم دي. اوس نو ډېر څوک دي ځکه چې تاسو کوم جوړ کړي، تاسو خو هم چېرته اخیستي چا به جوړ کړي څوک. یاره لاله ما داسې لکه تاسو ته ویل او بل مشرانو ته او بس هغو راله راوړي دي. په دې کې راته بیا د نن نه 50-40 کاله مخکې ټوپۍ هم ما سره موجود ده، او هغه مونږ ته ملګرو راکړي ده، او دواړه سره دا دي، خو دا مشیني دي او جیودان د تیلې والا ټوپۍ ده جي. چې کومې موجود دي نو خدای ته ووایي نن سبا که دا ملاوېږي نو دا یو ټوپۍ به په څو ملاوېږي؟ یاره دې نشته دی لاله دا ټوپۍ، دا مکمل ختم شوي دي. اول څه دې سینه د ملګرو ډېر زیات شوق دی، ما ته ډېر زیات ملګري ډیمانډ کوي چې موږ له دا ټوپۍ راکړه، نو زه کوشش کوم چې رامیلاوې کړم، او دا څومره ډېرې شي نو لاله یعنې په دې کې به مشترکه موږ به دغه کوو، او دا ټوپۍ چې کوم ده دا بالکل بلکې موږ به په خپل هم دا په سروله او کړو، نو اخري ځله ناظرین زه هم دا په سرو به، او بیا زموږ سره بل یو بزرګ دی چې دا د ده د وخت ده، نو دا به په هغه شانتې موږ ته به لږ قصه وکړي چې ډېر څه وایي چې په کومه طریقه باندې به دیو دا اخیستلې او په سرولی به، نو ډېره ښکلې ټوپۍ ده، او په دې کې به مشترکه کار کوو چې دا خپل ثقافت او خپل روایت ګټه تازه کړو. ناظرین چې دا کوم زمونږ دا ثقافت دی او دا ثقافت ورک شوی دی، زوال پذیر شوی دی، د دې ریوایول کول دي، او ریوایول کې دا ملګری چې زمونږ دلته په ډېر ښه شان باندې دی، دا کړی زما ډېر وخت نه خواهش و چې زه په دې باندې پروګرام وکړم. نوي بل پروګرام کې به په همدا شان کې نوي موضوع چې هغه زموږ د علاقې سره تعلق لري راوړو به مخې ته، او ستاسو سره به هغه شیر کوو. نو زمونږ په کمنټ بکس کې تاسو د دې متعلق د دې ټوپۍ د دې روایاتو مطابق د چا ذهن کې دا یا دي او څه تجاویز دا کولی شي، نو کمنټ بکس کې بیا موږ تاسو ویلی شي. او بهترین ټوپۍ ده چې دا ډېر کم ده، دا نایاب دی نن سبا، نو دغه شان خپل روایات تازه کول دا یو بهترین کار دی. خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړئ اجازه، د دې پروګرام سره به بیا ملاویږو. الله حافظ.